دی به دا د فخر په تور باندې وي چې مونږ حضرت عیسی علیه السلام چې د مریم علیه السلام زوی دی او د الله پیغمبر دی د الله پیغمبر مو قتل کړي نو دا کفر ځکه د الله پیغمبر قتل کول دا کفر دی د الله پیغمبر قتل کول او بیا د قتل داوا کول لزان له کفر دی نو دی به دا د فخر په تور باندې وي چې مونږ د الله پیغمبر چې کوم دی قتل کړي دي انا قتلنا المسيح عيسى بن بشک مون قتل کړی دی مسیح عیسی بن مریم چې عیسی زوی د مریم علیه السلام دی رسول الله د الله رسول دی دا مون قتل کړی الله فرمای وما قتلوه دوی نه دی قتل کړی هغه لرا حضرت عیسی علیه السلام لرا وما صلبوه او دوی نه دی په سولی باندې خېجولی هغه لرا ولكن شبه لیکن مشتبه شوی د معاملہ لهم په دوی باندې دی باندې دا معاملہ د عیسی علیه السلام د قتل دا مشتبه شوی مشتبه شوی څنګه دا يهود عیسی علیه السلام د پر راجم شو دی قتلو عیسی علیه السلام په یو کور کې و د خپل ملګرو سره د خپل امتیانو سره خپل حواریین سره دی ور پسې لاړل دی نګر چاپیر شو سلور زره کسان د کورنه چې مونږ حضرت عیسی علیه السلام قتلو عیسی علیه السلام چې کله پوه شو خپل حواریینو کې یو کس ته وې چې څوک زما سره په جنت کې ملګرتیا کولو ته تیار دي نو یو کس پاسې وځو هر یو وځو خو یو کس پکې پاسې هغه وځي تیار یم یو څوک چې زما سره په جنت کې ملګرتیا کوي نو هغه به زما د بار خپل ځان قتلی خلک په ما به راجمع شوی دي نو زه به پاتې کېږم هغه به قتل کېږي نو هغه به زما سره په جنت کې ملګری وي هغه حضرت هغه څنګه زه خپل پټکی او خپل کورته درواغوندو مد الله نه بسوالو کوم ستا شکل به زما د شکل پشانش نو بس يهوديان برشي دا قتل کی زه بچ شمه هغه ټیک دی حضرت عیسی علیه السلام او هغه بلګری چې کوم هغه زه تیار یم دی خبره ده عیسی علیه السلام او خپل کورتا او خپل پټکی دا وتورګو او دا شکل بالکل دا پشان مشابه شو حضرت عیسی علیه السلام بس يهوديان رال او هغه قتل کو چې هغه کله قتل کو الله پاک عیسی علیه السلام اسمانونو ته وخیجو نو دی په شک کې بیا ورستو دی باندې د معاملې مشتبه شولا ګډه وډه شولا دا دی چې کوم کس قتل کو د حضرت عیسی علیه السلام امتی دغه ملګری وو د مرینه په بر شکل د عیسی علیه السلام او پکته دغه مرګری وو نو دی وی چې کو دا حضرت عیسی علیه السلام وی هغه ملګری شو ځکه دا پکته خو د عیسی علیه السلام ملګری دی کنه او کنه دا هغه مرګری عیسی علیه السلام څه شو نو يهوديان په دې شک شوبه کې اون خطل د شیخ چلی خبره دا کوړه 2 کیلو غوښه راوړو نغه خزي وته چې دا پښو خړلې نه پښو 2 کیلو نو شیخ چلی نه هغه پښو وتلله هغه 2 کیلو خطنه خزي ته وی چې خزي کوته وی چې دا غوښه دی پښو خړل نو کو 2 کیلو دا پښوی نه 2 کیلو غوښه شو اكو ته وی چې نه دا 2 کیلو غوښه ده زه دا 2 کیلو غوښه شو 2 کیلو پښو شو نو دک شندې وی چې دا په کته باندې د عیسی علیه السلام ملګری دی نو کو عیسی علیه السلام دا یو کی نا ملګری شو او کو دغه ملګری نو عیسی علیه السلام شو او بعض روایتونه کې دي چې نه یو منافقو تویتلانوس نو مداغه او دی به يهوديانو سره به يهوديانو خبره کوي عیسی علیه السلام سره خپل خبره منافقت پای کو دی راغي د يهوديانو د طرف نه د عیسی علیه السلام د گرفتارولو د پاره د وجلو د پاره اغه رومبه دی راولېګو وې دې چې څنګه را دن شو د شکل بالکل د حضرت عیسی علیه السلام پشان شو شکل د عیسی علیه السلام پشان شو د بهر وروته خلکو ته عیسی علیه السلام خو نشته د الله عیسی علیه السلام اسمانونو طرف ته اوچت او د شکل بالکل د حضرت عیسی علیه السلام پشان شو د بهر وروته خلکو ته يهوديانو د خپل مرګرو ته عیسی علیه السلام خو نشته هغه کلک اونې وته یې کنه ګورې اوس چې کوم نه موږ سره ټګي کوي دی 1900 د چې کوم نه په سولې باندې اوخه جو قتل نو دا چې کړه دی او قتل نو د دې کس تا کوم چې قتل کو د شکل د عیسی علی السلام په شان دیو د مرینه په بره باندې یعنی د مخ شکل صورت د سر شکل صورت سترګې پوزه غوونه د عیسی علی السلام په شان دیو خو د مرینه په کته تویتلانوس په شان دیو نو دی وی چې دا عیسی علی السلام نو تویتلانوس چې کوم موږ دنه لګل هغه شو او ګدا تویتلانوسی عیسی علی السلام شو نو دی تر اوسه پورې په دغه شک شوبه کیږي چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی او کنه د قتل شوی دی دا خو کوي چې مونږ قتل کړی دی خو دی په خپلم
یقیني ته ورنشي ویلې ځکه دوی په دې شک شبهه کې نښتي دي چې دوه کسان چې موږ دا یو قتل عیسی علیه السلام شو عیسی علیه السلام موږ قتل کړی دي زموږ ملګری څه شو نو دوی اوسه پورې په دې شک شبهه کې دي نو الله فرمایي چې وما قتلوه دی نه دي قتل کړي هغه لار عیسی علیه السلام لره وما صلبوه او دی نه دي پانسي کړي نه دي په سولې کړي هغه لره ولکن شبه لیکن مشتبه شوی دا معامله لهم د دوی د پاره په شک شبهه کې دي اچیدلي دي وان الذين او بشک ها غسان اختلافو جغي اختلاف کړی دي فيه په دې معامله کې لفي شک منه خامخه اغوی په شک کې دي منه د هغه د په حق لا باندې ان د عیسی علیه السلام په حق لدی په شک کې دي ما لهم نشته د دوی د پاره به د هغه د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې من علم هیڅ علم الا اتباع الظن مگر صرف ګمان دي صرف ګمان دي علم ورته نشته صرف ګمان دي دا گئی چې عیسی علیه السلام به قتل شي ګمان کی پورا علم دي ته نشته دي وما قتلوه الله وی اغه نه دي قتل وما قتلوه اغه نه دي قتل کړي دي وما قتلوه دوی هغه نه دي قتل کړي یقینا یقیني تور یعنی یقیني تور حضرت عیسی علیه السلام قتل شوی نه دی الله وی اغه الله جل شانه اوچت کړي دي بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دي الله پاک هغه لرا الیه خپل ځان درپتا وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب حکیم او خاوند حکمت عیسی علیه السلام الله اوچت کړي دي په دویم اسمان کې دي او عیسی علیه السلام قرب قیامت را کوزيږي او چې کله حضرت عیسی علیه السلام را کوشي دجال به دا غدلا سکتلیږي نغه ورستو بیا سلويخت کاله عیسی علیه السلام او امام مهدی علیه السلام د دې دور بډیر زیات خوري دا تقریبا 40 سال وي او 40 سال بډیر خپل پریوانی وي هر کور کربا نه به غربت وي نه به مسلمانانو جنگ جګړې وي صرف مسلمان وي او هر مسلمان به ایماندار وي او دومره به خوشاله چې دا مسلمانان به د قبرونو باندې تیریږي د خپل مشرانو ته وګوري د قبر ته ودري کې نه د قبرونو والا ته وي چې کاش تاسو ژوندۍ وي دا خوشاله مو لیدلې دومره خوشالي به د سرو د سپینو ډيري به لګېدلې ایو به ته اوسه بل به ته اوسه شا سره هر سړی به دومره مستغنی وي او دومره مال او دولت او جیدادونه بول الله پاک جل شانه ورکړي وي زمکه خپل برکتونه روچت کی رو باسي او هر طرف ته خوشحالي وي دینداری به وي نو عیسی علیه السلام په قرب قیامت ترازی او دجال به دغه وجنه قتلیږي